ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې جواب یو کس یو ملګري سوال کړی دی. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب مونږه کله دریمه کوو یا چیلم کوو یا خیرات کوو یا میلاد شریف کوو یا سیرت النبی کانفرنس کوو، یعنی چې څومره دا پروګرامونه دي یا خیراتونه دي دا کوو، د دې لپاره ورځ ټاکل چې دا به سبا کوو یا به دریمه ورځ باندې کوو یا په لسمه به کوو یا به څلوېښتي چیلم څلوېښتمه باندې به کوو کلیزه کال خیرات، دا ورځ د هغې دپاره ټاکل دا شرعاً څه حکم دی؟ د آیا صحیح دي که صحیح نه دي؟ ګورئ ګرانو کتونکو، شریعت ته خپل ذهنونه او زړونه دا وسیع ساتئ چې څه شریعت ویلي فرقې ته مو ګورئ، عالم ته مو ګورئ، خبرې حق خبرې ته ګورئ. اصل کې عام طور باندې په دې مسله باندې ځان پوه کړئ. جواب دا دی چې یو صدقې دپاره یا خیرات دپاره ورځ ټاکل شرعاً په دې کې هیڅ قبح نشته او بې د ټاکنې نه هغه کار کیږي نه، خو یو شرط پکې شته که چاته نیت دا پکې یاد کړئ چې د صدقې او د خیرات به په دغه ورځ باندې التزام نه کوي. التزام څه مطلب؟ یعنی په دغه ورځ باندې به لازمي نه، دا عقیده به نه ساتي چې دا خیرات په دغه ورځ باندې کیږي او د دې نه په علاوه ورځ باندې چې کوم نو بیا نه کیږي یا ثواب کې کمی راځي، دي ته التزام یې دا شرعاً ممنوع دی، دا به نه کوي. نور چې خیرات ته پاره ورځ اونه ټاکي بغیر د دې نه کیږي نه. ګوره تاسو ته زه یو مثال در کوم، که څوک دا اونه وایي چې په دریمه ورځ باندې خیرات دی، چلو دا شریعت کې ناروا شي، او څوک دا اونه وایي نو څه به وایي بیا؟ که څه نه وایي خلکو ته پته نه لګي ستا خیرات به خلک څنګه خوري، مړي ته به ثواب څنګه رسي؟ ښه که دریمه ورځ نه یادې څویمه ورځ به یادې څلورمه ورځ باندې خیرات دی، دام ټاکه نه شوه. که ته وایي چې نه په پنځمه ورځ باندې دریمه په پنځمه ورځ باندې ده، نو زه به بیا سوال کوم چې په پنځمه ورځ باندې چا خیرات کړی دی، بیا په څلورمه ورځ باندې چا خیرات کړی دی؟ بیا که مثال کې طور په ته وایي چې څلوېښتمه چیلم نشته دی، ته داسې ووایه چې پنځه څلوېښتمه ورځ باندې خیرات کوم، هغه هم ټاکه نه شوه. ګوره د عباداتو دپاره وخت ټاکل دا د الله سنت دی، دا د الله طریقه ده، دا د رسول الله طریقه ده. رمضان عبادت ته الله د هغې دپاره وخت ټاکلی دی، مونځ عبادت ته هغې دپاره. ګوره بغیر د ټاکنې نه یو شی ممکن نه دی. بل به ستا په علاقه کې خیرات خلک خوري څنګه چې ته د هغې دپاره ورځ ونه ټاکې، ستا خیرات څوک نشي خوړی. ها دا خبره پکې ضروري ده چې دا کومه ورځ تا وټاکله خیرات دپاره، ستا به دا عقیده وي چې د دې نه علاوه په ورځ باندې هم دا خیرات جایز دی. داسې نه لکه څنګه چې ما درته مخکې وي التزام به نه کړي چې بس په همدې جایز دی او د دې نه په علاوه باندې، خو دا ځکه مې وټاکله چې خلکو ته پته ولګي راشي او ما خیرات وخوري. په دې بنیاد باندې په دې طریقه باندې ورځ ټاکل په دې کې هیڅ قبح نشته. یو میلاد دپاره ورځ وټاکې، خیرات دپاره ورځ وټاکې. ګوره صاحبانو بغیر د ورځ ټاکنې نه زما او ستا بیا ډېر کارونه داسې پاتې کېږي چې سفر کړې ورځ به ټاکې، نکاح کړې ورځ به ټاکې، چرته خامخا چرته چا سره میلاوږي ورځ به ټاکې، دغسې چې پروګرام کړې ورځ به ټاکې. چې ولې چې علاقه کې خلکو ته پته ولګي چې په دې ورځ باندې پروګرام دی، خلک راشي ستا خیرات وخوري. نو په دې کې شرعاً هیڅ قبح نشته. برای کرم دغه معمولی خبرونه اختلاف جوړول نه پکار. لہذا که څوک دریمه کا او دا عقیده یي چې د دې ورځې نه علاوه خیرات جایز نه دی، دا بیا شرعاً نه ده جایز. او که دا عقیده یي چې نه دریمه ورځ باندې خلکو ته پته لګي چې دریمه علاوه خیرات ته زما خیرات به خلک وخوري، ځکه په دریمه ورځ باندې کومه نور مې دا عقیده ده چې د دې نه علاوه ورځ باندې هم صدقه جایز ده، دا ټاکنه بالکل جایز ده، هیڅ خبره پکې نشته. داسې څلوېښتمه ورځ باندې ځکه څلوېښتي کومه چې خلکو ته په علاقه کې پته ده چې څلوېښتمې خیراتي خلک به راشي زما خیرات به وخوري. نور عقیده یې دا چې د دې نه مخکې وروستو په ورځ باندې هم صدقه جایز ده، دا ټاکنه بالکل جایز ده. او که دا عقیده یې وه چې د دې نه مخکې وروستو په ورځ باندې نه ده جایز، دا بالکل ناروا ده. بیا داسې صدقه او خیرات بیا نه کول پکار، دا بدعت دی، دا په دین کې اضافه ده او ناروا ده. نو په دې بنیاد باندې ټاکنه کړل د خیرات هغه دپاره چې داسې عقیده وي بالکل جایز ده، شرعاً په دې کې هیڅ قبح نشته.